معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا في درجة واحدة. ما ډیر نیت خراب شو خاصه لګ لیټ راتلو تم ما ته ګوره ما ته دې بیګ ډیر مې نیت خراب شو اوس لکه بده خبره ده چې ماړه وای دلته چې وی اور وی ولا وی دا مې څه زړه خبره وکړه لکه نه سم لړ کولاو کو باقی مو خاص کر مفتی نظرات دی وته څه ویل نه شخړه مې دي سی وای اسی پټ ساتما دا دې نور ته مله کوم چې موږ بار ناراضي هغه ته خبرې کوم دې خپل مبارک دا سوچ ساتما په څه نه وایم اسی وای نوري خالي هغه خجی پرونی سبق کې مولوی سمنګ د عدد تعریف کړي او عدد چاته ویل کی لغوی معنی د شمارل او اصطلاحي تعریف کم عدد چې شمارل کیږي سم ویلو تألف من الاحاد كالاثنين عدد هغه چاته ویل کیږي چې د هغه مرکب وي د اجزاونه لکه دوا درې څلور لہذا یو عدد نه دی بیم ویلو د دوه عددو ترمنځ د نسبت بیان کو دلته د دوه عددونو ترمنځ نسبتونه چې دي په څلور قسمه باندې دي اول تماثل دی دویم تداخل دی دریم توافق دی او څلورم تباین دی تماثل چاته ویل کیږي چې دوه عددونه خپل منځ کې مثل وي مساوي وي یو عدد د بل عدد مساوي وي لکه 10 او 10 20 او 20 دویم نمبر تداخل له تداخل لپاره څلور تعریفونه زمون کتاب ولا کړی دي اول تعریف دار چې دوا عددونه خپل منځ کې مساوي نه وي او اقل عدد چې اکثر لره فنا کوي د خپل فنا کولو طریقه مونږ ویلی و چې دا عدد اقل چې دا دغه په مثل زیتوا چې اکثر سره برابر شو دا د څه شو لګاغي بنا کو او دویم نمبر تعریف چې عدد اکثر چې دا په عدد اقل معنی صحیح تقسیمیږي دریم تعریف دا چې عدد اقل دا بجوز د عدد اکثر نه وي داغه بجوز وي جزء صحیح څلورم تعریف هم لکړو چې عدد اقل چې دا به ته داغه په مثل زیته چې اکثر سره برابر شو نو د دوړو منځ کې به نسبت د تداخل وی دا څه وکړه دریم نمبر توافق تعریف هم کړو چې دوه عددونه خپل منځ کې مساوي نه وي او اقل چې د اکثر لره نشي بنا کوله اکثر په اقل باندې صحیح نه تقسیمیږي اقل د اکثر جز نه صحیح جز اقل چې د دې سره مثل یا امثال زیته نو بده دا اکثر سره نه برابرېږي توجه سبحانه وای دا دی وخت نه دی وس پوه شو خبره باندې مې موږ ډېر بار مثال ویلو پرون لکه 8 او 20 مثال دی دلته لیکل شوی دی کنه پوره خبره مونږ کړیندا غال دی کنه خمانس کې کیسه وکړي بس موږ نار زهیر شي ما تعریف پرې خود لکم چې زیدي کیسه وامه موکللې توافق چاته ویل کیږي چې دوا عددونه خپل منځ کې مساوي نه وي عدد اقل اکثر لره نه پناه کوي بلکې دریم د سعادت چې هغه دواړه پناه کوي اوس ورسېدلې لکه 20 او 8 شلو دواړه مساوي نه دي او 20 چې 8 چې 20 لره پناه کوي هم نه زکات سره بل 8 مرګره کڅو به شي 16 بل چې مرګره کو 24 تاوړي ادرې د سعادت تر دریم چې هغه دواړه پناه کوي چې هغه 4 دي 8 په 2 پیرو کې پناه کوي او 20 په 15 پیرو کې پناه کوي دا خبره هم کړې وکنه اور سره دام ویلي دی خو غوري چې دا کم عادت تاوی کې پکې کنه دي ته څنو ویلې کې عادت عاد 8 کې 100 پیری تاوی کې 2 پیری نه په اقل عدد کې چې په کم مقدار سره تاوی کې هغه ته د اقل عدد وفق وي لکه 2 دا او اکثر عدد سره چې اکثر عدد کې چې په کم مقدار کې تاوی کې هغه ته د هغه وفق وي لکه 4 په 20 کې 5 پیری تاوی کې نه د 20 وفق څو شو 5 شو او به لئن عدد العاد عبارت ته وګورئ دی عبارت کې وجه تسمیه بیان کړي و چې دیو مینس کې توافق بالربع ده ولې توافق بالربع ده لأن عدد العاد
تا عبارت کې وګورئ ځکه عددیات چې دی یعنی 4 یا د 4 لهما عددیات د چا د 8 او د 20 یادوما چې هغه 4 دی مخرج لجزء الوفق دغه 4 چې دا مخرج دی دا هغه جز د بار کم جز کې چې موافقت راغلی دی دا جز د بار د دې جز موافقت خپل کل سره په څه کې راغلی دی په روبه کې راغلی کنه نو دا 4 د غیر لپاره مخرج دی د دې موافقت د دې سره په څه کې راغلی 4 کې روبه کې کنه نو 4 د غیر لپاره مخرج دی اوس په نه شولې څه وایو د مهشي ولا دغه وکړو مخرج عدد عاد یعنی 4 چې دی لهما د 8 او د 20 لپاره مخرج دغه 4 مخرج د مسلبت 4 نه جوړیږي کله مخرج دی لجزء الوفق معنا د هغه جز د بارا کم جز کې چې دغه وفق د خپل کل سره موافقت واقع شوه دی هغه روبه ده روبه د بار 4 مخرج کنه او ما برنم داسې ویلو چې دا د عاد دا مخرج دی دا غ نسبت د بار مخرج دی کم نسبت چې د وفق د خپل کل سره یې نو د 4 د 2 د 8 سره کم نسبتو د روبه کنه نو روبه د بار 4 مخرج دی کنه هم دغه شان عدد عاد مخرج دی جز د وفق د فارڅ مطلب دا غ نسبت کم چې د وفق د خپل کل سره یې هغه روبه د غیر بار مخرج دی بس په بویا شولې څوک شته چې په دې عبارت نه بویا دې ترجمه کوم وته وګورئ لئن عدد العاد د زکات عدد عاد چې دی لهما یعنی 4 یادی لهما د 20 او د 8 د پاره مخرج د مخرج دی لجزء الوفق معنا داغه نسبت د پاره کم نسبت چې د وفق د خپل کل سره دی لجزء الوفق معنا داغه جز د پاره کم جز کې چې موافقت د وفق د کل سره راغلی دی وتباين العددين مخکې راځي کنه دا خو بار بار ویل چې څلورم نمبر مناسب دی خو متوجه شي تباين نه دوه عددونو منځ کې کله نسبت د تباين وي دا کله چې کله دوه عددونه خپل منځ کې مساوي نه ایمانه تماثل بکې نه وړو کې عدد غټ لره نه پناه کوي ایمانه تداخلم نه وي دریم عدد داسې نه چې دواړه پناه کې ایمانه توافقم نه وي نبي بچوي تباين وي دوه عددونه دي نخبل منځ کې مساوي دي نه وړو کې غټ پناه کوي او نه دریم د سیادت شته چې دواړه پناه کوي نبي بد دغه عددونه منځ کې څه نسبت وي نسبت د تباين لکه مثال به تور معنی 9 او 10 مساوي دي وړو کې غټ پناه کوي نو سره بل نو مرګره کټاره درسي تداخل هم نه دي دریم عدد شته چې دواړه پناه کوي یو عدد نشته ته کتین دي 3 خو نو پناه کوي 10 نه پناه کوي او کته 5 دي 5 10 پناه کوي خو نو نه پناه کوي کنه یو عدد به دواړه پناه کوي نو په دغه وخت کې کوم عدد وي که نسبت وي تباين وتباين العددين او تباين د دوه عددونو ترمنځ هغه ده الله يعد العددين معا عدد ثالث چې پانانه کې دوه عددونو لره په یو ځل باندې معنا په یو ځل باندې څوک عدد ثالث دریم عدد ها که دوه عددونه یو وخت کې بنا کو بل وخت بنا کو به تباين نه دیکھا لکه نو 10 وګوره 3 نو بنا کوي او 5 چې دغه 10 بنا کوي دا خو مان نشو مان پکار دی کته ساتي مالا شرع لکه نو چې د لس سره والی وطريق معرفه الموافقه والمباينه بين العددين تاسو په قصه پوه شو لیکنه وس مولوی صاحب ابو ډران کله من بڅنګ پیژنو چې دی دوه عددونو منځ کې تماثل لنه خو انتهي اسانه ده بس چې عدد بل مساوي سبب به تماثل به دا خبره خو اسانه ده زمون مصنف تداخل هم نه بیان کړي چې دوه عددونو منځ کې تداخل څنګه به پیژنو هم اسانه ده خدا من وایو ان شاء الله ا دوه بیان کړي د دوه عددونو منځ کې توافق دی او که تباين دی دا به څنګه پیژنو د دې علامه و اوري تاسو لږ متوجه شئ د ذکر به وکي تور شلګه اراوړه خدای خو مغر کا اړنه وې مکا دا خوبونه کوي اړنه وې مخ دې غر کی بيخي دې نه غر کوي خو لګ دې الله په ګل سزا ورکی الله کدل ته مزماړه غواړي چې سم مضبوطه څه پیړې وباسما البته نه وباسما حال دا دې چې نه وباسما اکرام نه اکرام نه وي دا تاسو نور له بکار دې چراوړي
تاسو دې خو ګورم نه سیب لکه دا 20 ته د سی بوت لاندې 10 ولیکي ته دې دوړو منځ کې نسبت معلومه کنا نو دا به دوړو د قشان ولیکي به بچکه به دا وړو کې عادت د غټ نه کمې یو پیره کم کا دو پیره کم کا کم چوړو کې کېدلو بس د غټ نه کموا کچري پادت باندې دوړه مرګري شو پادت باندې دې کې به توافقي سبې پکې او کچري په ایک مرګري شو ایک عادت نه لیکنه نبی باب کې تباین وی لکه څوګري دا 1020 تی کنه دلته وړو کې څوک دی دا 10 نه کم غڅو به پاد شي نو بس مرګري شو وسخو مرګري شو کنه شو نو دا اوس په عادت مرګري شو که بغیر عادت ماري ایک نه چې بره خو به عادت دي کنه ندی کو وست شو توافق شو ها لکه خبره کې کوم الک صبر ته وکي دا تداخل دی اصل کې نو درې قید درې مسلې و اورې درې څنګه وایو کچری په ایک جمع کېدل خو به تباین دی دا مثال لګوران کا یو خدا شو کچری په ایک جمع شو دواړه به تماثل دی لکه 20 ته مثال په تور باندې اسی بالفرض صد دی وړو کې څوک دی دلته صد چې 20 نه کم کې څو بشي اتیرا اوس وړو کې څوک دی اوس به صد کم کې څو پاتې شي اوس وړو کې څوک دی اوس چې د صد نه کم کا ایک به پاتې شي دسه ده کنه نو اوس چې وې کې سره بهم وړو کې ایک دی به ته ایک کم کې څو بشي 5 به ته ایک کم کا 4 به ته ایک کم کا به او به اخیره کې څوک پاتې شي ایک کې دواړه مساوي شو اوس به کم نسبتي دواړو ترمنځ تباین 720 کې تباین نسبت دی نه بیږي وړو کې عادت به د غټ نه کمې بس کم چې وړو کې و به کمې یو پیره د کم کو دو پیره څومره پیرو چو نو کچري غیر عادت باندې دواړه برابر شو لکه اوس یک باندې نبی به دغه دواړه د دون مینس کې نسبت وي تباین نسبت وي بل ولي کې خیر دی لکه مثال 9 دی او دلته 10 دی وړو کې څوک دی 9 چې 10 نه کم کې څو به پاتې شي ایک به پاتې شي نبی 9 وې کو ګور خپل منس کې به ایک وړو کې دی کنه 9 نه کم کا 8 او 7 او به دغه شان 2 او به اخیره کې به ایک راشي نو 10 او 9 کې څه نسبت شو تباین شو دې بیان شوه دا غو خبرې دي چې خلک به حسابونه به خلکو نه ورتل کا دا طریقې ته خو دې نن سبا خرچه ته بدلېږي مونږ کتاب الکو خاص دغه خبرې کو دوران کا دا خو یو مسله شوه او کچري په عادت باندې جمع کېدل بر غوري په چا جمع کېدل عادت باندې نو کچري دا وړو کې منګه دا یو عادت منګرو ترخیری کمو یو عادت هم کمو دا وړو کې چې دا ترخیری وړو کې نبی به تداخلي او کچري وړو کې هم کم کو او بس وړو کې غټ شو هغه کم وړو کې شو به مغه غټ وړو کې نه کمو نو به په عادت جمع کېدل به بچوي توافق به کچري په عادت باندې جمع کېدلو دو صورت دي دا کمواله به موږ د یو عدد د طرف کو او به برابر شو به تداخلي او کله دواړه د دونو طرف کو نو به توافق مړه و به لیکو نو به صحیح پوي شي دلته دو دا 10 او 2 کې څه نسبت ده تاسو سم پته لګي تداخل دی پکې ولی دو سره بل دو مرګره کا څو بشي بل دو مرګره کا بل دو مرګره کا بل دو مرګره کا د صفنا کو کنه کو دا 10 په 10 دو باندې صحیح تقسیمي کی کنه 5 به ورسي بغیر د کسره دا دو چې دا درې مې ستاریبو دا جز د 10 ته کنه ده 5 وایي سي ده کنه خمسه ده امدا شان مثل مرګره کوي سره برابرېږي بهرحال تاسو دا دو د 10 رقم کې څو بشي 8 به د 2 کم کې به هم 2 وړو کې دا چې به 2 کم کې 4 به هم 2 وړو کې دا نو په 2 کې جمع شو دواړه نو ګوره صرف هم دا 2 کم کړه دا بل عادت هم کم نه کو دینا بلکې ترخیر هم دا کم کړل نو دی وخت وسه نسبت وي تداخل وي نو 10 او 2 کې څه نسبت شمولې سي تداخل کا تداخل دسی ولي کوي 2 او 10 دغه شلو تداخل او دا 2 په 10 کې 105 پیری تاویږي دا دخل دی ښا تداخل صورت کې وته څه وایي
دخل ورته وي حکم کې توافق پشانی دا وران کوي سي او کچری دواړو طرف هم کمې کولو او پادت جمع شو به بچي توافق به لکه ګوري 8 او 10 ځکه غټ کم یو دی وړو کې 8 دی نو 10 نه کم کا دو په پاتې شي اوس دو وټ به وګوري به څو وړو کې دی دو ته کم کې څو وشي به ته کم کا او به دوړو طرف هم کم کو یو پیرم 8 د 10 نه کم کو او به واپس تا دو د 8 نه کم ولکه سازو سوچ نه به رسي دوړو طرفونه چې کمواله راځي او پادت جمع شي به بوته څوي توافق دې ته ویل کېږي اوس به 8 8 به ولي کې دسي 8 څنګه لیکل کېږي دسي کنه تب 10 ولي کې دې مینس کې څه نسبت شو توافق او دې کې څو به تاویږي 4 به او دې کې توافق بالنسب بالی کې ښا دا وایو ان شاء الله دې کې 5 به تاویږي دې وفق 5 دې وفق څو شو 4 شو دا مې ذکر زه پر به مخه به بل استلام را روانه ده من به څنګه معلومه چې دي دوه د دونو منس کې تماثل تداخل توافق دې تباين دې نو وړو کې عادت به د غټ نه کمو کچري په غیر عادت معنی جمع شو تباين دي او کچري وړو کې هم د غټ نه کمولو په عادت جمع شو دوه صورت دي یا به یو طرف کمواله کو یا به دواړو طرف هم کړی کې یو طرف اینو به تداخل له کو دواړو طرف اینو به توافق دي نه بیږي به دا قرآن کا دا مسله خو زده شو لکه اوس بل اصطلاح ته لغوه کې دی دا مثال 12 دا او دا 4 دی دا 4 د 12 نه کم کا څو بشي 8 دا 12 او 8 ته وګورئ وړو کې اب کې څوک دی دا 8 د 12 نه کم کا څو به پاتې شي 4 اوس څو وړو کې شو 4 د 8 نه کم کا څو بشي 4 نو دا 4 او 4 دواړه مرګري شي په کوم عادت کې چې د توافق په صورت کې مرګري شي هغه په عادت کې به دا موافق وي او د څه توافق دلته بشار کې مرګري شو توافق بالربع او وسوي سبب چې دا 12 او 8 دا دواړه موافق بالربع دي دواړو کې توافق بالربع دي دسی بولی کې 8 دا بولی کې 12 څه بولی کې توافق بالربع 12 کې څو بیره تاویږي 3 بیره دي کې 2 بیره دي وفق 3 شو دي وفق او بنه رسیدلې نقشان بیلی کې ښا او کچری دا په د 12 د بځه نو لګوا خاري ده کنه نو وس بل شي بالغ نه یو شمانو خا نو چې 12 نه کم کې څو به شي 3 اوس 3 وړو کې شو کنه 3 د نو نه کم کې څو به شي دوړو طرفه کم وکنه ابه چې نه کم کې څو به شي 3 نو دوړو په څه کې جمع شو 3 کې دا اوس څه توافق بالثلث چې کې 12 کې 4 پیری تاویږي او 3 کې 9 کې 3 پیری تاویږي دیو غن 3 او بلغه 4 شو نه پیږي خبره مانی نو که چېرې په 5 کې جمع کېدل ورانه کې مثال بل ولې کو دا بس کو به عبارت وایو 15 دی او 10 دی وړو کې څوک دی 10 15 نه کم کا څو بشي 5 به 5 10 نه کم کا 5 دی کې دواړه مرګري شي نو توافق څه ته وایي توافق تاسو به ولي کې 10 دا ولي کې 15 دی کې شو توافق بالخمس 15 کې څو بیره تاوی کې 3 بیره او 10 کې 2 بیره د دې وفق 2 او د بلغي 3 پیګه کنه پیګه نو ملي څه وسه خبره واوري چې 2 کې دواړه جمع کېدل هغه د توافق بالنسب وایو کتین کې دواړه جمع کېدل به وته سو توافق بالثلث 4 کې با او 5 کې با توافق بالخمس 6 کې با توافق بالسدس 7 کې با توافق بالسبع او 8 کې با توافق بالثمن 9 کې با توافق بالتسع او 10 کې با توافق بالعشر لسم عیسا
لسمه حصے کې موافق دي 10 نه چې واوړو کنه به وسه ټکه زیته توافق بجزء 11 توافق بجزء 12 توافق بجزء 13 بجزء باور سره وایو کله 10 مخ کې جزء هم صحیح ده او بهتره ده چې 10 مخ کې جزء ته ضرورت نشته ځکه الته د وا د پاره لفظ شته د وا د پاره لکه درېما کنه دې لپاره لفظ شته ثلث ثلاثه دریو ته ثلث درېمی ته وای الته دا شته یعنی دا دریو کې چې کوم یو حصہ د غیر پر لفظ شته اردو کې مونږ وایو کنه 11 وا 12 وا 13 وا اردو کې مشته نو اردو کې مونږ د سینه وایو چې جز د 11 جز د 12 نه وایو ځکه الته شته چونکه عربی کې د غیر پر نشته نو ډایرکټ وایي بجز 11 نو د 10 پورې شته بس بالعشر لسما بالتسع نهما بالثمن اتما خو ب 11 کې د سنشته لشته وي ولا سما نشته نن سبا وایي بجز 11 بیګي وګوره لکشن وطريق معرفه الموافقه والمباينه او طریقه د پیژندلو د موافقت او د مباینت بین العددين د دوه عددين ترمنځ المختلفين هغه عددين یا دوه چې کوم مختلف وي ځکه چې کوم دواړه یو بل سره مساوي نه به خو تماثلي هغه پیژندلو ته ضرورت ده ته بس کې ايون قسم مجهول وي ايون قسم چې کوم ولې بشي من الاکثر د اکثر نه به مقدار الاقل د اقل به مقدار به کمو من الجانبين د دوړو طرف به کمو خیالم ده کنه دا که عادتونه به توافق وي مره یو پر به کمو کار پی کېدل او مرارن یا بډیر بری کمو د اقل حتى اتفقا في درجه واحده تر دې چې په یو درجه دواړه جمع شي اوس به ګورو دا درجه عدد دی او که غیر عدد دی کشری دا درجه ایک او ایک غیر عدد به تباین وي فین اتفقا کې چری دا دواړه عددونه جمع شي په واحد په غیر عدد باندې نفلا وفق بینهما دوړ منس کې په توافق موافقت نوي تباین بوي وین اتفقا فی عدد ک دواړه په عدد جمع شي او د دواړو طرف هم کمواله کړي فهو متوافقان بذلك دا دواړه عددونه به متوافق وي متوافقان بذلك العدد دق عدد کې موافق وي کم نه شي دواړه جمع شي ففي الاثنين بالنسبه وايو وفي الثلاثه بالثلث وايو وفي الاربعه بالربع وايو توافق بالربع هكذا الى الاشرب ورزخه وفيما وراء الاشرة اشرون چواوړي دي يبوي يتوافقان بجزء منه معنى بجزء من 11 بجزء من 12 اني في 11 کې بدسوي بجزء من 11 وفي 15 کې بجزء من 15 فاعتبر هذا نورا بدق شان القياس کا وليس په برسېدلې داسې بوایو طریقه د معرفت د تباین او د توافق هغه دا من به اقل عدد د اکثر نه کمو د دواړو جانبینو نه یا د یو جانب نه یو پیره یا ډېرې پیره به کمو نه کچري کمولو خالی بنوي یا کله تر دې چې په یو در کمو به تر دې چې په یو درجه باندې دواړه جمع شي کله چې په یو درجه جمع شو به دوه صورت دي یا به دغه یو درجه غیر عدد وي یا به عدد وي که غیر عدد وي تباین دي که عدد وي دوه صورت دي یو طرف هم کمواله کړی یا دوړو طرفو کې یو طرف تداخل له دوړو طرفو نه به توافق دي وبین رسول دا ورل قرآن کا یو څو دغه موږ حل کو کنه تاسو اساني جوړې شي ګوره ملي سي دا 20 میډیر ولي کلو 25 ولي کو دلته وسولي کا څو ولي کو 10 مساوي دي دا دواړه نه دي کنه نو دا درې باندې سي معلومه دا ور 10 ته 25 نه کم غڅو باندې شي 15 بهم 10 وړو کې دي به 10 کم کا 5 اوس 5 وړو کې شو په 10 مانی اوس 5 کم کا 5 دواړه په څه جمع شو 5 مانی جمع شو کنه دې مانی ندید او د یو طرف هم کمواله او د دواړو طرف دې ته وسویل کې توافق بل خمس 10 کې څو بیر داویږي 2 او 25 کې څو بیر داویږي د دې وفق 5 دی او د دې وفق 2 دی نو د دې وفق نسبت چې د دې سره کم دی خمس دی هغه مسله پنځ نه جوړیږي دې چې دې سره کم نسبت دی خمس دی هغه مسله پنځ نه جوړیږي هغه عبارت دا مطلب دا وران کلکشن
دی خو ګورونی سي 100 دی او دلته سره 60 کوي مساوي دي دواړه نوړو کې عدد د غټ نه کم کا 60 چې 100 نه کم کې څو بشي 40 او 60 کې څو ګوړو کې دي اوس 40 د 60 نه واپس کم کا 20 او 40 کې څو ګوړو کې دي اوس 20 40 نه کم کا 20 دواړه په څو کې جمع شو 20 د توافق بل څه شو بجزء 20 دا دې دواړو ترمنځ شو ها دې کې څو بیره تاویږي 3 او دې کې 5 دا 20 توافق وفق د دې 3 شو د دې 5 شو دا وران کړ اوس ولې کې ځان سره کابو کې تاسو منن دا سم سره حل کوي ولې سب دا وګوره الیکشن دا 100 کنه او دا 60 دا وخت می چې کوم ولې کړه دې کې تاسو چې لیکي تاسو ویلې کېدل ته ولې کې 60 انت ولې کې 100 هم لیکل دا له قرآن کلام یې صحیح ونه لیکل آزاد یې ولیکل تاسو په کابو کې دې سې لیکي دا اوس چې زه در کوم دا د قشان ولیکي تکړه شي دسه دا له ملي کې تاسو طریقه باندې ځان پوهه کوي دې کې څه نسبت د تبولی کې چې توافق تبه مسله سوال د سیال کې ښا توافق بجزء 20 هم لیکلو دې د برابرۍ کوي 5 وفق به وسولي کوي دې د برابرۍ کوي 3 وفق به وسولي کوي دا سوال کوي کنه او به رسېدلې کنه د قشن متا سوال کوي دا وران کوس اوس یې ولي کې تکړه شي تاسو په خپل کابو کې د سوال کوي وګدو به لیکي دا وران کوي لیکي هو 200 30 35 40 60 33 او 32 حل کې تکړه شي دا به تاسو سوال وکړئ سوال بردام مسلې شوري 14 15 10 और 5 दाल कही का